نظر صاحب خوشبختانه که ملت و مردم و شعور دارن که شکار توطئه ها و دسا نشن. ایرا میفهمن که دامن زدن به تضادهای قومی و تضادهای مذهبی چی پیامدی برای مردم ما داره و کی کارا را میکنن. لیکن بالاخره مردم کشته میشن، بالاخره مردم صدمه میبینن و تا کدام وقت یعنی مردم بتونن تحمل کنن، این صبر داشته باشن و به این خود قناعت بتن که دسیسه دشمن است. امیال مثلا گزارش وجود داره که مردم کوشش میکنن که به دفاع خودی بپردازن. پسته های یعنی عوض حکومت خودشان پسته میسازن و کوشش میکنن که امنیت خودشان بگیرن. اگه این وضعیت تقویت میشه با کدام حالت میریم؟ چاره اصلی چیست؟ حل اصلی چیست؟ خب متاسفانه همونطور که پیشتر من اشاره کردم این بحث یک مقدار بحث عمیق هم هست. حتی در زمانی که دوره جنگ سرد بود ترومن یک استراتژی داشت به نام استراتژی کمربند امنیتی، یعنی که در ما در اطراف کمونیسم به تعبیر از اونا باید یک کمربند امنیتی ایجاد کنیم که جلوی نفوذ از اینا رو بگیرن. و بعد از او که ختم جنگ سرد ما شاهد بودیم، نظر پردازان سیاست خارجی امریکا مثل هانتینگتون و فوکویاما اینا آمدن در واقع دو تا تمدن برجسته کردن که نو میتونن چالش برانگیز باشه برای لیبرال دموکراسی غرب که در رأس از آمریکایی ها قرار داره، یا نظم لیبرال بین المللی که هژمونی آمریکا رو مدیریت میکنه. یکی تمدن اسلامی و یکی تمدن کنفوسیوس. به عبارت دیگر جهان اسلام و چین آمدن به عنوان در واقع حریف اصلی ارزیابی کردن. به این دلیل وقتی که جهان اسلام و به خصوص کشورهای مثل افغانستان که منازعات دیرپا هم پشت سر گذاشته در برابر یک چنین چالش نظری و تئوریک قرار میگیره، این نهایت هوشمندی ما را باید برسانه که ما اگر لحظه غفلت کنیم ممکنه در این دام گرفتار شویم و بار دیگه مشکلات بر مردم افغانستان تحمیل شود که پیامد از او بسیار خطرناک خواهد بود. یک نکته بود که من لازم دانستم اشاره کنم. اما در ارتباط با سوال شما، مهمترین پیامدی که وضعیت میتونه داشته باشه است که امنیت محلی میشه. در پرتو محلی شدن امنیت اقتدار حکومت کاهش پیدا میکنه و نیروهای گریز از مرکز تقویت میشه. بنابراین از یک طرف در واقع هر کس به طرف مسلح شدن سوق پیدا میکنه، چون طبیعی هم هست دیگه برای صیانت از جان خود، از مال خود، از مفاهیم و ارزش های خود اینا ناگزیر هستن که به طرف امنیت محلی سوق پیدا بکنه. اما این ناخواسته یک نوع آنارشیزم را در سطح کشور به وجود میاره. بنابراین دوباره با تضادهای مذهبی قومی را تجدید میسازه. باز وقتی که امنیت محلی میشه دیگه تضادها خود به خود قوی میشه. یعنی بازم در نتیجهش توطئه‌ای که وجود داره او دیگه در حال کامیاب شدن است. به همین دلیل من اشاره کردم که این توطئه بسیار در سطح کلان و مفاهیم و چارچوب تئوریک باید برای مردم ما، برای نخبگان ما، برای متنفذان در واقع گروه های مختلف اجتماعی و قومی باید مد نظر گرفته شود. چون در غیر از این صورت همونطور که شما اشاره کردین نفس محلی شدن امنیت یک نوع در واقع آنارشیزم را در درون جامعه و ساختار اجتماعی تقویت میکنه. بنابراین مشروعیت حکومت با کاهش روبرو میشه. وقتی که حکومت با کاهش یا کسری مشروعیت روبرو شود اقتدارش زیر سوال قرار میگیره، مثل که نموده های از او ما در حال حاضر متاسفانه شاهد هستیم. بنابراین من فکر میکنم که راه حل اساسی است که در این ارتباط هم نخبگان سیاسی و هم نخبگان فکری و هم علما که میتونه نقش بسیار برجسته داشته باشه تلاش بکنه که یک نوع اجماع ملی و همگرایی ملی را تقویت بکنه. در غیر از این صورت من اشاره کردم که برآیند و آورده‌ریزی خود به خود در واقع تقویت نیروهای گریز از مرکز که اونا بسیارشان در کمین امیت فرصت ها نشسته. اونا سالها در انتظار امی بودن که میتونه یک وضعیت با وجود بیاد، یک نوع ملوک طوایفی و هر کس جزیره های
قدرت برای خود شکل بندی بکنه که در اون صورت در واقع هم اقتدار و هم قدرت حکومت افغانستان کاملا زیر سوال قرار میگیره. من فکر میکنم که افغانستان در یک شرایط بسیار دشوار قرار گرفته و جز با یک اجماع ملی و یک فراخوان عمومی ما شاید نتونیم برای مشکل ها غلبه پیدا کنیم. اگر امروز موفق شویم و توطئه دشمن ناکام بسازیم، فردا احتمال داره که دشمن بتونه در واقع ذهنیت ها را متفرق بسازه. مثل امیال در شبکه‌های اجتماعی بعضی افراد مغرض در واقع اینا تلاش میکنه که بحث ها را قومی بسازه یا مذهبی بسازه که میتونه پیامدهای بسیار منفی و مخرب بر افغانستان داشته باشه. چگونه میتونیم، یعنی این اصلا باید حکومتی مکلفیت حکومت است که مردم با هم نزدیک بسازه، لیکن زمانی که سری حکومتی اعتماد وجود نداشته باشه، زمانی که شک و تردید وجود داشته باشه که حکومت خودش شامل این پروگرام و پروژه است، پس مردم افغانستان چگونه میتونن؟ خب من فکر میکنم که اصلا افغانستان در یک شرایط قرار داره که امیدوار هستم نماینده های مجلس افغانستان، نماینده های پارلمان افغانستان هم در ارتباط مسئولانه عمل بکنه. حتی یک سری تغییرات ساختاری رو ما نیاز داریم که با قدرت هایی که در افغانستان حضور داره و به بهانه تامین امنیت افغانستان اینجا حضور داره و یمی دایره هم در واقع توجیه میکنه، در ارتباط با اینا یک تصمیم جدی گرفت. دقیقاً، یعنی اگر ما تغییرات در سطح کلان نتونیم اعمال بکنیم، این بحث‌های جزئی ما اشاره کردم، وقتی که یک تئوری طراحی میشه در سطح سیاست خارجی یک کشور او باید عملی شود. بنابراین من فکر میکنم که بعضی پرسش ها اصلا فرعی میشه که ما چطور بتونیم مثلا در برابر این فرایند یک نیروی قوی به وجود بیاریم. حکومت وضعیتش بسیار روشن است، هم خود رهبران حکومت وحدت ملی وضعیت درک میکنه، هم مردم افغانستان همه میدونه وقتی که حکومت از درون اتهام های را علیه همدیگر وارد میکنه، یعنی کسایی که در واقع رؤوس حکومت تشکیل میده اینا همدیگر متهم میکنن و در واقع نزاعهای مختلف سیاسی روز به روز فربه‌تر میشه. من فکر میکنم که در این شرایط کسانی که در واقع میتونن وضعیت مردم را سکانداری بکنه و این کشتی را به ساحل نجات برسانه، رهبران سیاسی افغانستان، متنفذان در واقع قومی افغانستان، رهبران جهادی افغانستان، روشنفکرای افغانستان، چون افغانستان متعلق به همه مردم است و این شرایط بسیار خطیر است. ما برای اینکه افغانستان نجات بدیم باید همگی دست به دست هم بدیم و یک اجماع ملی و یک نشست کلان را او در هر قالب و مکانیزمی که بتونه از نظر مردم افغانستان قابل قبول باشه او را مورد توجه قرار بدیم. و اشاره کردم که یکی از این مکانهای حساس، نقطه‌های حساس میتونه پارلمان افغانستان باشه، چون قراردادهایی که با خارجی های اعمال میشه در واقع ارتباط پیدا میکنه با اینا، بسیار از قراردادهای بین المللی با اینا و اینا امیدوار هستم که به یک رسالت ملی و به یک درک ملی دست پیدا بکنه که اگر ما غفلت کنیم، یک سری تجدید نظر نداشته باشیم در یک سری قراردادها، ممکنه فردا افغانستان کاملا از کنترل ما خارج شود، اما تعبیری که میشه ممکنه به یک سوریه دیگه تبدیل شود که در اون صورت هیچ یکی از ما مسئولیت نخواهیم داشت، نه حکومت و نه مردم، هیچ کسی مسئولیت نخواهد داشت. بله فرقانی صاحب، دغه بس په دې ورځو کې ډیر مطرح ده. یو چې دا خلک وایي چې باید امریکا سره اساسي خبرې وشي چې زموږ دوست یا دشمن یا امنیتي تړون څه فایده، لیکن اساسي خبره خدا ده چې دا خبرې وکړي څوک د قانون له مخې او د نړیوالو مخې حکومت باید دا کار وکړي. نو حکومت خو دغه تابع حکومت ده، حکومت خو داسې حکومت ده چې امریکایان په پوسټو باندې بمباري کوي، په شفخانه باندې بمباري کوي، د نړۍ د ټول نستر بم استعمالي. حکومت یو رقم کو دغه نه چې امریکایان نه پښتنه وکي د دغه د تبریک کوشش کوي. نو وس دلته زمونږ خلکو ته دلته نظری سره ویل چې یو ستر اجماع راټول شي، خلک راټول شي، قومي مشران، سیاسي احزاب، خلک دا اول امریکا سره د خبري او کنه دغه حکومت د اصلاح فکر وکي. اول منګه یو خپل حکومت ولرو چې زمونږ نماینده وي، کوم یو یعنی حل لاره څه ده؟ زه خو فکر کوم چې د موږ لپاره د تیرې کړنې د استعمار او د هغه حاکمه طبقه چې په افغانستان کې د 3-4 لسیزې دوه خاطر حکومت کړی دی، د دوه کړنې په افغانستان کې یو ډول
د خلکو ترمنځ بدبینۍ او خصومتونه رامنځته کړي دي. موږ تر ټولو نه مخکې موږ یو ملي وفاق یا ملي پخلاینې ته ضرورت لرو چې په افغانستان کې یوه ملي پخلاینه د ګوندونو بهیرونو ټولنو د دوی ترمنځ هغه شي. ګورئ که یوه کښتۍ مثلا په بحر کې روانه وي او موږ غواړو چې هغه نجات هغه د ساحل غاړې ته ورسوو او په هغو کې داسې کس وي چې موږ نه خوښېږي خو هغه کښتۍ رسولی شي هغه ته، نو موږ باید هغه کس باندې اعتماد وکړو او ځان وژغورو. افغانستان په داسې حالت کې دی چې موږ په افغانستان کې هر هغه څوک چې په افغانستان کې شته دي هغو باندې نن ورځ د افغانستان د نجات لپاره هغو ته باید یو بل ته لاس ورکړي. دا ملي وفاق یا د ملي پخلاینه باید په داسې صورت کې رامنځته شي چې اول د قومونو د ګوندونو بهیرونو سیاسي د احزابو ترمنځ د یو ملي هغه تصور هغه سیاسي اجماع خبر چي کیږي. بعض خلک په دوه ورځو کې سیاسي اجماع خبر کیږي او هغه ځینې دوه بحث جریان لري، یو د سیاسي اجماع دی، یو د لوی جرګې بحث. زه د لوی جرګې او د سیاسي بحث خبره هم په دې شکل غواړم وضاحت ورته ورکړم چې سیاسي اجماع یو تصور ته وایي، هغه ګډ تصور د مسایلو په اړوند. یعنی دغه سیاسي اجماع کېدای شي د افغانستان د ځینو هغو مسایلو چې ستونزې راوړل کړي دي لکه امنیتي تړون، لکه د حکومت مشروعیت، لکه د سولې مسله، په دې رابطه باندې ګډ تصور رامنځته کړه. اما عملي میکانیزم د دغو تصور د عملي کولو لپاره بیا هم هغه دودیزه جرګه ده چې په هغو کې عملي بڼه قانوني او صحیح ده. د تفکیک کې وشي موږ دغه دوه جناوې سره کولی شو. صحیح، یعنی که دغه بحث وکړو چې جرګه عملي امکانات دا برابر وشي او لویه جرګه کولی شي چې تصمیم نیونکي وي بالاخره، نو اول باید د حکومت یعنی تصمیم غو خوړل شي. یعنی اول خلک مخکې دینه چې موږ امریکا سره خبر کوو، مخکې دینه دا مشکل تر هغه نشي حل کېدلی تر څو چې موږ یو نماینده حکومتونه لرو، یو داسې حکومتونه لرو چې هغه د افغانستان د خلکو استازی وي. نو اول باید هم دغه باندې تمرکز وشي. زه یو ځل بیا وایم چې موږ دغه ملي اجماع یا ملي اجماع سیاسي اجماع هر نوم چې ورکوو دا د دوی لپاره ضرورت ورته لرو چې په مسایلو باندې سیاستمداران، هغه څوک چې مفکرین د ملک دي، هغه څوک چې ځان ته یو په هغه کې په افغانستان کې هغه لري، هغه په دغو مسایلو بحث وکړي، د دغو مسایلو د حل لپاره ګډ تصور رامنځته شي. په ټول افغانستان کې سوله کوم د طالب سره څه رقمي کوم، په دوی باندې ملي اجماع وشي. بعد دغه هغه تصور چې څه رقم موږ عملي کوو د دوی لپاره بیا جرګه راوغوښتل شي چې څو هغه د قانوني د اساسي قانون د تصور سره سم الزامي بڼه واخلي دغه مسایل. یعنی موږ دغه مسایلو باندې باید اول اساسي قانون جرګه خو که انتخابات نشدل ته بیا نو خبره د حکومت په کراو کې شو. نه ما مطلب دا و چې هغه دودیزه قانون په اساس باندې الزامي بڼه ورکړه دغه ملي تصور ته، د ملي اجماع ته، هر شي نوم چې په سیاسي اجماع خو مقصد چې مشترک سیاسي اجماع بحث وکړي. د بحث په نتیجه کې د دوه مسایلو په اړوند چې تړون دی یا د پردې د نورو خلکو سره موږ ارتباطات دي، د سولې موضوع ده، د حکومت څرنګوالی دی، مشروعیت دی، په دوه مسایلو بحث وکړي. دوه مسایلو په رابطه باندې ګډ تصور رامنځته شي په افغانستان کې. او زه فکر کوم چې ټول هغه اطراف په افغانستان کې ذهنیت د دغه کار لپاره ډیر جوړ دی. ډیر خلک چې په هیڅ باندې نه پوهېږي نن په افغانستان کې هم دا چې دا جګړه نور باید پای ته ورسیږي، نور دا جګړه موږ د دوه زغم نه لرو په افغانستان کې د جګړه وي. ذهنیت جوړ دی، یوې رهبرۍ او مدیریت ته ضرورت لري چې هغه باید رامنځته شي، د مدیریت او د رهبرۍ باید رامنځته شي دغه مسلې لپاره. بنان دغه مسایل په دغه شکل باندې کېدای شي هغه وشي. موږ اوس هم په دې مسایلو باندې چې دا دودیزه جرګه باید وغواړو، نه ملي اجماع صحیح نه ده، هغه باید په بل دا شیان کېدای شي د دوی ټولو نه استفاده وشي تر څو موږ هغه ته ورسو. او د دوی په څنګ کې ټول هغه اطراف چې په افغانستان کې احساس مسؤلیت کوي په دې مسله باید پوه وي چې د وخت عنصر د دې په وړاندې ډیر اهمیت لري. که طالب دی ورسته د دونه جګړې مشروعیت سوال لاندې دي، که حکومت د دونه ورسته د جګړې د پای ته رسولو نه هڅې سوال لاندې دي، مشروعیت سوال لاندې بنان او بیا به د وخت په د لاس ورکولو پرون طالب څونه کولای نشي کولای. موږ به د داسې جریانونو بیا شاهد وو چې هغه به داسې پیاوړي شوي وي چې مسایل به د افغانستان د ارادې نه پردي شوي وي. پردي جریانونه به دلته داسې قوت پیدا کړی وي چې افغانستان ملت، د افغانستان حکومت به هیڅ ډول
هغه نه لري رول نه لري په مسایل کې بنان وخت هم د موږ په افغانانو په وړاندې ډیر هغه د موږ افغانان په خپل باید ځان وژغورو نور چاته که تمه لرو چې هغه راشي موږ وژغوري دا مسله فکر کوم چې اسی که بیا د سره هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې لا یولد المؤمن من جهر مرتين اوس موږ بیا څلور اسخیزه خبرې اترې د پاکستان سره شروع کوو او بیا د موږ غار نه چل شوی او بیا ور سره دا فقط وخت ضایع کول دا وخت ضایع کول دي موږ افغانان په خپل اساسي مشکل باید حل کو اساسي مشکل هم دا دی چې ملي پخلاینه رامنځته کو د دوه لپاره شرایط فراهم کو د افغانستان ټول ملت یو بل د سیاستونه چې د جګړه راوړي داعش راوړي دغه مخه باید دوه مخه هم دغه نیسی چې موږ جګړه پای ته ورسو په افغانستان کې د یو سولهییز حالت چې ثبات ترمنځ شي بکتاب صاحب کله چې دغه رقم بحثونه رامنځته کیږي عموما دغه د لیدل کیږي چې نظام په ترتیب باندې باید نظام د منځله نشي کوم لیکن په دغه خاطر حکومت تغییر باید انداز کوشش ونشي چې د حکومت د تغییر په خاطر باندې نظام څنګه سره مخ شي لیکن دغه وضعیت کې ادامه پیدا کوي د سیو حکومت چې الته د امریکا د نړۍ ټول نستر بم دلته استعمالي د سیو نظام چې په آرام سره باندې داعش راځي تور بوړه نيسي او وزیر د خارجه د امنیتي سکتور چې پراس کې رئیس جمهور دی امنیتي سکتور پراس کې رئیس جمهور دی هغه تروریزم سره په همکاري تورنۍ نو نظام ته د دغه حکومت ادامه لوی خطر دی که د دغه حکومت تغییر یو څه ته زه غواړم اشاره وکړم یو پلا موږ د افغانستان په تاریخ کې د شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت سقوط نه وروسته د قدرت خلا تجربه کړي د حکومت نبود مو تجربه کړي د دولت نبود مو تجربه کړي یعنی د نظام نبود د حکومت نبود یا بیا افغانستان چې هماغه سي حالت ته چې په دغه سي موقعیت کې به افغانستان هغه کې څه نشته دي چې د نظام نشټواله څوک نه غواړي هغه حالت څوک نه غواړي لیکن نظام نشټوالي خواته چې کوم حرکت ده د دې حکومت ادامه آیا د حکومت د توانایي لري چې د نظام وساتي د دې وضعیت ادامه خو به داسې نه چې خدای نه خواسته د نظام د منځوي سي مشکل هم دا ده د په توجه سره زدار ورځ په تیرېدلو سره خارجي مداخلات دلته ډېریږي دلته د غټ قدرتونو د منطقې د ملکونو د افغانستان د گاونډیانو رقابت تشدیدیږي په هغه تناسب دا ټول ناسي پذیره کیږي زمونږ ملک ناسي پذیره کیږي او حکومت هم داسې یو بیکاره حکومت ده په اقتصادي سیاسي نظامي لحاظ باندې تړلی ده بل ته محتاج ده هغه که جنګ هم کوي مرمۍ به د بل چا نه اخلي او که خپل سرباز ته ډوډۍ هم ورکوي هغه مصارف د بل چا نه اخلي او که معاش هم ورکوي نو په دغسې یو موقعیت کې اساسي خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو دې وضعیت نه وځو د نظام ساتلو لپاره څه ضروري ده د دې حکومت ادامه که د حکومت اصلاح د یو قوي حکومت رامنځته کول په اول ګام کې چې ډاکټر صاحب نظریه اشاره وکړه چې فرقاني سبقه ته اشاره وکړه او ما په تیر بحثونو کې همیشه په دې ټینګار کړی د څنګه کېدلی چې موږ د افغانستان د ولس ترمنځ د قومي ژبني سمتي محلي دیني او مذهبي اختلافات ختم کړو دغه اختلافات هم عوامل لري دغه عوامل هم بهرني ریښه لري یو جاسخاني پورې د یو بهرني ملک پورې ارتباط لري مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ولس څنګه کېدلی شي دغه مرکزونه چې عمدتاً دغه اختلافات لمن وکړي د هغوی د حمایت نه لاس واخلي په خپله کې متحد شي که موږ په خپله کې متحد شولو دا ټول کارونه څوک کولی شي دغسې یو حکومت چې موږ ټول تپاس کې کوو تاسو ویل چې یو ناکاره حکومت دی پردو پورې تړلی حکومت دی او په خپله اراده باندې نه دی دغسې حکومت کولی شي که نه دغسې حکومت په کار دی چې هغه هم امریکایانو سره خبره وکړي او دغه ستر سیاستونه چې نتیجه داعش غوندې قوتونه رامنځته کېدل دي د هغې مخه ونیسي او دننه په ملت کې یو وفاق رامنځته کړي حل لاره وویل که موږ متحد ولس ولاره او دا متحد ولس بیا په حکومت کې هم اصلاحات راوستلی شي په نظام کې هم اصلاحات راوستلی شي او هغه حکومت ته چې بیا بالاخره د افغانستان ملي ګټو ته
د تعهد په بنیاد د افغانستان د خلکو د ګټو نه د حمایت په بنیاد بیا له بین المللي ټولنې سره له امریکای سره له ګاونډیانو سره د منطقې د ملکونو سره دغه فضا د دوی د مداخلو حاصل ده او دغه ډلو چې د دوی د مداخلو لپاره زمينه مساعده کړله بیا هغه وخت کېدل چې دوی ملت متحد کېدل پکار دي. اساسي خبره د ملت یووالی ده او هغه د یو لوی سرتاسري ملي حرکت خوځښت د رامنځته کېدلو طریقه که ډاکټر صاحب نظری په یو ځای کې مصروفي، فرقاني صاحب په بل ځای کې مصروفي، ځواک صاحب په بل ځای کې مصروفي، بکتاش په بل ځای کې مصروفي او منګار یو په تنهایی وغواړو چې دا وطن ته هیڅ هم نشم کولای. ولکه په خپل کې سره متحد سو زمونږ روشنفکران زمونږ سیاسي پوهان هغه څه ولسته متحد دي په ولسو په دې وطن زړه درد کوي دوی سره متحد سي. زه په اطمینان سره تاسو ته ویلی سم چې موږ په قوت بدلیږو چې بیا به دا وایي کږې خوله په سوک سمیږي بیا به حکومت هم سم سي نظام به هم سم سي یا به خارجي نو دغه تیتو پرک ملت باید یو لاس شي یو موټی شي یو سوک شي تر څو چې کږې خولې سم شي. ډېره زیاته مننه کوم ده. سلامت تاسو ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې اوس پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په داس پر الله مو مل